اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عارف خان شیرپو صاحب زمونږ د قومي وطن پارټۍ صوبائی چیئرمین جناب سکندر ایاز خان شیرپو، د قومي وطن پارټۍ ضلع چارسدې چیئرمین کیسر خان، جنرل سیکرٹری خانگول خان، وائس پریزیڈنٹ اعجاز خان، دا PK56 چیئرمین جاوید حسین صاحب، زمونږ د زیم یونین کونسل ویلیج کونسل چیئرمین ابراهیم خان، ظاهر خان، او تاسو ټول زه مخکې مشکور یم، معافي غواړم. زه د ګیرو کې یم، د وروستو خلکو ته به زه ښکارم نه، خو دا زما ډېر مخکې نه خواهش و. زما په خیال د لوی اختر په ورځ باندې ما علف خان راغلی و، نو هغه ته ما وایم چې یاره یو ورځ به داسې پروګرام ایږدو چې د سامرا ویلاګرز دي، سوشل میډیا ایکټیویسټ دي، چې هغوی سره یو پروګرام مونږ کیدو. زه د هغه بیا د ایاز خان چې کوم ستاسو د دې 250 یوټیوب د هغې چینلو صدر دی، ستاسو ډېر مشکور یم. نن خو دا په ډېر مختصر ټایم باندې زما په خیال پرون مونږ علف خان ته ووایي چې یاره داسې پروګرام بله ورځ زما خبرې کړې وې، خو بیا ما سکندر خان ته ووایي نو دا نن ورځ زمونږ بل ځای پروګرام و، خو بیا مونږ هغه کینسل کړو. مونږ دا ضروري دی، او بیا هم دته پرون ووایي، نو په هغې کې د دوی ستاسو ټولو ډېر مشکور یم چې په دې لږ وخت کې تاسو صرف د چارسدې نه بلکې د مردان نه ملګري راغلل دلته، او دا به زما خواهش شي چې آینده مونږ کوو په دې لږ موسم ښه شي، په دې لان کې به دا 250 چې دي دا ټول به راغواړو چې دلته مونږ دا پوره یو ورځ یو ځای تېره کړو، یو بل سره خبرې اترې وکړو. دې کې شک نشته چې د سوشل میډیا اهمیت اوس دومره زیات شوی دی چې د هغې سړی اندازه نشي لګولی، او په دې هم خوشحاله یم چې زمونږ نوجوانانو ته یو سیلف امپلایمنټ هغې کې روزګار میلاو شو، ښه روزګار، داسې روزګار میلاو شو چې په خپله کور کې ناست یو، هغه د علاقې خبر هغه کوي او په هغې باندې هغه ته دا ده چې خپل بچو دپاره، خپل لونو دپاره، خپل خاندان دپاره څه نه څه ګټه کوي. دا لویه خبره ده، دا سیلف امپلایمنټ هغې کې دوی راغلل. او اوس خو مونږ کتلي چې دا سامره ایډورټیزمنټ چې دي نو د ټي وي چینلونه کمیږي او یوټیوب ته هغه دې خوا هغه شوي دي، دې طرف ته د هغې توجه ورکړې شوې ده، ځکه چې هر څوک اوس یوټیوب داسې دی چې په کور کې ناست سهار پاسې نو هغه سړی وګوري چې څه کېږي. اوس بله ورځ زما په خیال ماښام ټایم و، د علف خان یو ویډیو ما وکتله، دې دیر ته تللی و، او هلته دلاور خان نوم یې و، حاجي دلاور خان، هغه وفات شوی و، او د هغې جنازې له تلو او د هغه تعریفونه چې ده وکړله، نو ما ورته ټلیفون وکړو، ما چې علف خان دا خو تا داسې سړي الله تعالی دې وبخي، هغه چاویشتو په بټخیله کې د هغه تعریف وکړو،
او زما ورسره زړه خفه شو. نو ما بیا په هغه وخت د سره مې چې خبر وکړه خپل هلته د پارټۍ والا ملګرو ته مې ټلیفون وکړ، ما به سبا سهار وختي لاړ شئ هلته هغه دوا وکړه، زما د طرف هم د هغوی ته ووایه چې بهی زه هغوی رالېږلی یم. نو دا د یوټیوب دی چې دا ویډیو ما نه وه کتلې، ما ته هېڅ پته نه لګېده دی. نو په دې لحاظ سره دا اوس هر ځای کې لوکل چینل دي او هغوی خپل د علاقې زیاتتر خو د علاقې مسایل او د علاقې چې څه مشکلات دي هغه تاسو روچت کړئ، د خلکو انټرویو واخلئ، هلته د خلکو نه تپوسونه وکړئ، کو مهنګایي ده په هغې باندې تپوس وکړئ، کو هسې یو پول کوئ چې بهی چا دلته هغه دی هغه وکړئ. دا ټول چیزونه په دې کې شامل دي. نو د دې اهمیت زما په خیال چې اوس هم را دی دا به روز تر روزه زیاتېږي او لازمي خبره ده چې بعضې سیاسي پارټو مخکې نه دې باندې زیات هغه کړو او د دې اهمیت نه زمونږ قومي وطن پارټۍ د دې اهمیت زما په خیال چې سم را دی هغه د هغې مونږ اقرار کوو او د هغې دپاره به مونږ هلې ځلې کوو چې تاسو سره زمونږ مسلسل رابطه او زمونږ دا خبره ده بنیادي خبره ده سیاستدان سي چې د هغه خبره چې څوک خبره کوي چې د هغه خبره ورسوي مختلف ځایونو ته. نو په دې م خوشحاله یم چې تاسو به زمونږ نن مېلمانه یې خو زما خبره به تاسو هر ځای ته ورسوئ، د دې لپاره مونږ په دې زه خوشحاله یم. زما خو دا خیال چې یو څو خبرې به ته زه هسې د هغې خبرې وکړم د نن سبا چې څه سیاسي صورتحال دی او د دې صوبې چې څه مسلې دي او مشکلات دي په دې باندې یو څو خبرې راته وکړم. لازمي خبره ده چې ټولو کې مخکې خو چې خلک دې ته ګوري او سیاسي پارټي چې په ملک کې کم مشکلات دي هغه په هغې باندې خبره کوي او لازمي خبره ده چې دا د بجلی دا کومه مسله چې اوس راغله او په هغې باندې په ملکګیر یو مظاهرې کېږي، داسې مظاهرې چې د هغې دا چا سیاسي پارټۍ هغوی له اشتعال نه ورکړی، په خپله روتي ځکه چې دا تکلیف دی د هغوی، مونږ هم منو چې دا تکلیف دی او د هغې چې کوم وجوهات دي ما په دې باندې مخکې هم خبرې کړې دي هغه به هم تاسو ته معلومې ډېر هغه دي. مونږ هم ټول دا وایو چې یاره دا بیلونه چې دي دا د خلکو خاص کر د متوسط طبقې چې دي د هغې نه بار دي. غریبانان خو هغوی خو هسې ما کو بجلي راغله نو خو یو ګنټه دوه به یا به نی، خو د ټولو خلکو چې د بیلونه راغلل په هغې کې دا مشکلات ورته را مخامخ شو. په دې کې لازمي خبره مونږ غواړو چې پکې دی کمې راشي او دا سہولت دی هغې ته وشي، په هغې کې دا نگران حکومت کوشش وکړو خو هغه شانتې څه حوصله افزا د IMF له طرفه هغه میلاو نه شو، خو کم از کم یو څو خبرې دي چې په هغې باندې هغې دپاره کوشش کول پکار دي. خاص کر د دې صوبې دلته یو خو بجلي نی، مونږه بجلي پیدا کوو، زمونږه صوبه بجلي پیدا کوي او ارزانه بجلي پیدا کوي او چې مونږ ته کومه ملاویږي نه په ګران قیمت ملاویږي ځکه چې په ټول ملک کې یو قیمت هغه کېږي. خو دا بجلی بیلونه ولې دومره زیات شو؟ دې کې دوه وجوهات دي. یو خو دا سرکولر ډیټ چې دی تیر کال 1300 او دې کال 2000 بلین دی، دا د IPP ته به ورکول کېږي کو هغوی بجلي پیدا کوي او که نه پیدا کوي هغوی له به ورکوي، باید دې داسې شوي دي
او دویم دا چې لاین لاسز اوس د دې پیسکو د پیښور والا هغه چې دا د هغې لاین لاسز 37.47% دي نو دا لاین لاسز د ټرانسمیشن د ډسټریبیوشن د ګریفټیشنو په وجه دا لاین لاسز کېږي او دا لاین لاسز چې کوم دا بجلی په کې دی کې ضایع شوه د هغې بل چې دی هغه صارفین ته ځي دا ټیک ده بعض ځایونو کې به کونډې او خلک به بل نه ورکوي او په هغې کې دې کې شک نشته خو دا الزام لګوله چې خیبر پښتونخوا غلا کوي بجلی د بجلی غلا کوي او بل داسې ټول الزام په موږ باندې لګوي او موږ ورته دا وایو چې یاره تاسو دا لاین لاسز خو ختم کړئ که نه په هغې کې خو تاسو څه هغه نه دی کړی چې دا 37% دا تقریبا جوړیږي په هغې کې چې په پیسو کې هغه کې نو دا 154 ارب روپۍ جوړیږي دا ډېر شی دی دا په موږ باندې هغه کړي د ټرایبل فاټا چې دی مومندو یو زموږ برخوردار هم ناست دی دا فاټا هم څه 4 ارب روپۍ 4.5 ارب روپۍ د هغې هم هلته لاین لاسز دي نو دا یو ډېر اهم دا چې د نور هغې سره بجلی ورسره ګیس ورسره دا نور د چینی اوس په هغې کې هغه شو د چینو هم وجوهات دي او ولې وشو دا ډېره لویه هغه داستان دی دا ټول چې راجمع کړي غریب دپاره شي دا ټول هغه کې په هغې کې تنخوادار دی هغه په تنخواه کې څنګه کېږي او تنخواه نه په نور څه آمدني نو هغې کې دا برداشت کول ډېر ګران کار دی دا په دې بې نظیر انکم سپورټ پروګرام باندې هم نشي هغه کېدی په هغې کې ټیک ده ورته 3,000 روپۍ یا 4,000 روپۍ میلاو شي خو په هغې باندې نه کېږي دا د وړو چې قیمت وګوره چینو وګوره د غوړو وګوره دا ټول څنګه راټول دي دا زه نه وایم چې دا د دې حکومت هغه دی دا مسلسل زمونږ معیشت چې دی هغه ورځ تر ورځه په هغې کې مونږ په صحیح سمت کې په هغې کې هغه چې ورته وایي چې سټرکچرل ریفارمز هغه موږ نه دي کړي دا شی به همداسې که اوس دا سلسله هم دا چې کومه روانه ده اوس یو څو ورځې داسې وي هغه دا بجلی پسې هم لګیا دي او ډیزلو پسې هم لګیا دي او چینو پسې هم لګیا دي او ډالرو پسې هم لګیا دي ډالر 324 325 ته رسېدلي اوس لږ کم شو مونږ و په دې هم خوشحاله وو چې یاره 304 ته راغی خو دا د دې حل نه دی زما په خیال کوئی 20 کاله پس مو ګورم دا بجلی مسله به همدغه شان نو دې دپاره کېناستل پکار دی او زمونږ چې کوم معیشت جوړېږي هغه کې مونږ تعین کوو مونږ خو دا خبره کوو چې یاره معیشت داسې پکار دی چې د عوام هغه خو معیشت چې څو پورې د پولیټیکل د هغې بیکینګ نه هغه د معیشت یا د ریفارمز چې د پولیټیکل بیکینګ نه د هغوی ورسره وروسته هغوی هغه نه هغه ریفارم چې دی هغه نه کامیابېږي په هېڅ صورت کې هم نه کامیابېږي نو په دې باندې زما په خیال دا حکومت څه لږ ډېر دا اوس چې څه لګیا دی د فوج هغې سره لږ کمې پکې راوستو خو دورس داسې ریفارمز پکار دي او هغه د سیاسي چې کوم حکومتي هغه راشي چې هغوی بیکینګ ورسره وي نو بیا به هغه شی کامیابېږي او په هغه په اسمبلو کې په هغې باندې مسلسل ډسکشن وشي زمونږ دلته مسلې داسې دي چې زمونږ د صوبې حقوق چې دي هغه مونږ ته وایي خو ډېر په کتابونو کې موږ لیکو چې دا زمونږ هغه دي خو میلاویږي نه د هغې دپاره تګ و دا وشي
د تیر دا اوس دا نگران حکومت چې دوی یو میټینګ راوغوښته موږ هم پکې راغوښتو چې جی هغه وخت پرایم منسټر له ورځو چې زموږ دا دامره پیسې بقا ایجاد دي دا موږ راکې هغه مو شو پاغې کې هېڅ د هغې نتیجه رانه وته نو موږ د خپل حق دپاره ولې جدو دا اواز وشته ووایي چې دا راکې پکار دی چې موږ ته خپل حق میلاو شي د هغې دپاره چې کوم آئین کې څه تعین دی او څه هغې مطابق دی کو دا بیجلی دا منافع ده کو دا ګیس منافع ده کو دا NFC کې زمونږ چې کم حق دی کو د فاټا دا پیسې دي پکار ده چې دا کال پکار موږ ته میلاویږي کو نه میلاویږي نو بیا خو دا کم فیډرلیزم چې دی دا وفاق چې کم موږ ورته وایو او د صوبو کمې صوبې دي د هغوی خو بیا هغه شانتې دا وفاق چې دی یا فیډرلیزم بیا خو کامیاب نه دی زمونږ خو بنیادي مقصد هم دا دی چې صوبې په خپلو خپو باندې ودرېږي نو پاکستان مضبوط دی وفاق مضبوط دی او چې صوبې په خپلو خپو باندې نه ولاړ نو پاکستان څنګه مضبوطېدی شي نو په دې باندې دا زموږ مسلې دي د 98 ترمیم کې زه وم هغې کې موږ ډېر کوشش وکړو چې صوبو ته خپل حقوق میلاو شي او هغې لپاره ډېر هغه جدوجہد وشو دا زما په خیال 9 میاشتې موږ په دې کې میټینګونه کړي وو خو 98 ترمیم خو شو په هغې باندې هغه شانتې عمل نه دی بل چې کوم اهم هغه دا دی چې د ملک چې کومې ادارې دي هغه ادارې کو په خپل دایرې کې دننه کار کوي نو خو ملک په اسانه کېږي چلېږي خو که یو اداره د بل په هغې کې مداخلت کوي نو بیا به څنګه چلېږي ملک نو په دې باندې دا د آئینی هغه تقاضې دي چې دا مونږ ووایو چې دا په دې باندې د کوشش وشي چې هر یو اداره خپل ادارې کې دننه کار وکړي نو بیا به دا وفاق او دا صوبې به حالات ښیي او د ملک هغه چې دی هغه به صحیح چلېږي اوس راشو د دې هغې ته چې د الیکشن خبره ده مونږ الیکشن غواړو او الیکشن غواړو چې زر تر زره دې وشي خو الیکشن مونږ څنګه غواړو مونږ الیکشن غواړو چې صاف شفاف او داسې الیکشن دې وشي چې چا پې په هغې باندې تنقید نشي کولی ګوته نشي اوچتولی نو د هغې دپاره اوس چې الیکشن کوي نو څه ګراوند ورک چې څه ته وایي چې هغه کول پکار دی چې بهی دا شیدونه وشي چې الیکشن هغه شي اوس دې کې دا مردم شماري وشوه مردم شماري په کونسل آف کامن انټرست چې په هغې کې ټولو صوبو هغه د چیف منسټران او ټول د وفاق منسټران ناست وو متفقه فیصله وشوه چې دا سنسس دا نوی چې دی دې باندې د الیکشن وشي د دې نوټیفیکیشن وشو چې دا یو ځل وشو نو بیا به حلقه بندۍ خامخا کېږي اوس په دې باندې چې کوم هغه روان دی هغه بعضې پارټۍ وایي چې 90 دن کې زمونږ دا هغه دی مونږ غواړو الیکشن خو دا کم از کم انصاف په دې کې پکار دا دی ځکه چې په تیر مردم شماره کې مونږ سره خاص کر د 400 کې تاسو وګورئ مونږ سره زیاتې شوی دی یو خو حلقه بندي ټیک نه وه شوې بل یو سیټ ته نه کم شو
بعضې پارټۍ اوس دا وایي چې یاره سیټونه چونکې هغه هغې کې هغه نه راځي بس په زور هغې باندې وکړه هلکه مردم شماري دی همدا یې خو په زور هغې باندې وکړه دا ناانصافي ده چې چا کم ډسټرک آبادي زیاته شوې ده پکار ده چې د هغې مناسبت سره هغې ته سیټونه ملو شي چې چا کمه شوې ده هغې نه به سیټ کمیږي نو په دې کې کو دا یو 2 یا 3 میاشتې دا سلسله هغه شوه کو لږ لیټ شوه خو زما په خیال مونږ ته دې ته کتل پکار دی چې د دې نتیجې کې چې کوم مقصد مونږ حاصل غواړو چې هغه مقصد مونږ حاصل کو هغه دا دی چې صاف شفاف الیکشن او چې څوک هغې کې راغلل مونږ ته به ټول ته قابل قبول او د دې لپاره کوشش زمونږ هغه دی نو په دې کې زما په خیال کو ډېر په دې باندې یو طرف نه یو بیانات راځي بل طرف نه بل بیانات راځي زما په خیال عدالت ته دا تللې خبره ټیک ده عدالت په فیصله وکړي مونږ خو د عدالتونو شکوې نه کوو هر څه چې دی دا کم حالات چې شروع دي او کم طریقې سره هغه دي نه مونږ بس دې هدف پورې خبره وکړه چې دایره د خپل هغې کې دننه کار کوي سیاسي کو یو اداره ده د هغې سیاست سره داسې تعلق نه دی پکار چې هغه کو د انصاف اداره ده نو چې هغه انصاف وکړي سیاست ته په هغې کې نه راولي نو دې هغې باندې چې بنیادي دا زموږ مسلې حل شي زما په خیال د دې صوبې ډېر مشکلات دي غربت دلته ټول کې زیات دی پاکستان کې چې قیمتونه زیات شي یا ډالر قیمت زیات شي هغه شي نو د هغې اثر په دې صوبې باندې ټوله کې زیات دي ځکه چې دلته داسې علاقې دي چې هلته یو شی به یو آیټم چې دی هغه به په لاهور کې یو قیمتي هغه چې سوات ته یا دیر ته یا شاګلې ته وړې نه د هغې کری وغیره چې پیدا شي نو هلته به زیات قیمتي نو غربت زمونږ صوبه کې د تیر یو 100 کالو کې غربت کې اضافه شوې ده او دا زمونږ لپاره یو ډېره اهم هغه ده او په دې هغې باندې افسوس خبره ده چې غربت لاین نه چې څوک لاندې لاړ شي د هغې مدد کول بیا صرف د حکومت خو به لږ ډېر څه دغه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی نور څه نشته د هغې لپاره کوشش دا پکار دی چې مونږ دلته دامره دا صوبه آباده کړو په هغې کې چې کو سړکونه دي کو سکولونه دي دا اوس دا بټګرام والا واقعه وشوه نو داخله هغه هلکان بچ شو الله تعالی فضل الله تعالی بچ کول والا دی خو هغوی مقصد سو اچه ته روان سکول ته روان سکول یې لرې نو په لاندې په ځمکه په سړک باندې تلل سړک خو نو خو کچپ هغې باندې چې تلل نو 2 غنټې لګېدې او داسې 15 منټه لګېدې نو دې نه دا تاسو ته پته ولګېده چې بهی زمونږ ته د ایجوکیشن دپاره سکولونو دپاره خاصه جینکو سکولونو دپاره څومره ضرورت دی څومره مشکلات دي داسې د نور هغې کې په صحت کې په نور د بجلی مسله شوه دا ټول هغه شونه دا د دې لپاره زمونږ خو دا هغه دی زمونږ د پارټۍ یو پروګرام مونږ منعقد کړی دی انشاءالله تعالی دا الیکشن چې څنګه اعلان هغه وشي مونږ به قوم ته مخکې کوو چې زمونږ دا پارټۍ د دې لپاره څه هغه دی چې دا صوبه ترقي وکړي د دې صوبې مختلف علاقو ته هغه شانتې وسایل ملو شي چې هغه آباد شي خاص کر غریبې علاقې ته زیاته توجه ورکول پکار دي سکولونه هسپتالونه دا ټول شیونه په هغې کې شامل دي د بجلی د سولر د دې ټولو مونږ سره یو هغه شته زمونږ یو پروګرام دی کو خلکو دا هغه پروګرام خوښ شو نو
ان شاء الله تعالی مونږ ته موقع ملو شو په هغې باندې به عمل کوو. دې نه یو بل آخري خبره زه کول غواړم، هغه دی د لا اینډ آرډر مسله. دا کوم حالات چې دلته جوړ دي او یو خو د دهشتګردۍ والا په خپل ځای باندې چونکې غربت دی او خلکو سره هغه نشته، نو دا هر یو ضلع کې هر یو خالیه کې دا نور جرایم چې دي په هغې باندې چې کومه اضافه هغې کې کومه اضافه شوې ده، د قتل و غارت دا هغې کې چې کوم اضافه شوې ده. روزانه اخبار اوچت کې دا هغه پکې نه، دا یو ډېره اهم مسله ده. او چې لا اینډ آرډر ټیک نه نو ستاسو معیشت نه ټیکېږي په هیڅ صورت کې. دا یو بل سره تړل شوي دي. نو د دې هم په دې باندې توجه ورکول دا ډېر ضروري دي. زه اخر کې دا نوجوانان چونکې تاسو هم ټول دا په دې کې بیلوګر زیاتر نوجوانان دي، زموږ هم همدردي تاسو سره ده. د روزګار مواقع داسې پیدا کول دي چې ستاسو داسې یو هغې کې پوزیشن کې یې چې خپل فیملی سپورټ کولی شئ. د هغې لپاره داسې سکیمونه چې خپل سیلف فاینانسینګ باندې دا خو تاسو دې کې باندې خو ډېر کم وسایل لګي. دا یو ویلاګ کو جوړوي خو په دې نه لوی ساغه نوجوانان کوي او هغې لپاره فاینانسینګ پکار یې نه. دې لپاره زموږ پارټ ټایم په دې کې یو پروګرام شته. نو دا شیزونه چې دې لپاره موږ غواړو چې دا یو داسې معاشره دلته جوړه کړو چې هغې کې دا برداشت باید وي. اوس دې وخت کې زه په یو پارټ ټایم باندې مګنه کوم، خو دا زموږ برداشت چې دی هغې کې ډېر کمی راغلی دی. لږه خبره وشي نو کنځل ہوتا وي، جګړو ته خبره ورسي. سیاست خو دا دی چې بھئی ته به خپل یو موقف اختیاروي او دا لازمي خبره چې سامره پارټۍ دي هغوی خپل موقف وي، موږ به د هغوی کوم موقف چې د هغې سره کوئی اختلاف وي نو موږ به اختلاف کوو، په مهذب طریقې سره به اختلاف کوو. خو دلته خو چې هغه ته وکړې اختلاف وکړې په څه شي باندې، نه هغه طرف نه یو داسې شدید رد عمل راشي چې هغه زما په خیال مناسب نه دی. دې باندې لږه سوچ نوجوانانو له پکار دی. مونږ غواړو چې د نوجوانانو سوچ چې دی هغه مثبت شي، تعمیري شي، چې هغه د ملک دا باغدور چې دی अब تاسو را سمبلوي. مونږ نن یو سبا به نیو، دا به تاسو هغه کوي په هر یو شوبه کې. بل دې لپاره تاسو تاګو دا کوي او هغه به دا صوبه به مخکې کوي او د دې د صوبې ترجمانی به کوي. اوس هم تاسو ډېر ښه طریقې سره کوي. نو دا زما د خیال ډېر اهم دی چې زموږ نوجوانان، زموږ خواتین ته تعلیم ملو شي، هغوی ته برابر هغه بنیاد باندې روزګار ملو شي او هغې دې خپل اوس داسې حالات هغه نه دي چې هر یو زنانه په کور کې ناسته یو هغوی نه تعلیم کولی شي او نه روزګار کولی شي. دا دې کې څه هغه غلطه خبره نه ده او زما په خیال روزګار هغوی ته ورکول دا هم ضروري دي. دلته زموږ په دې ملک کې چې کوم ماینورټیز اوسېږي هغوی سره هم یو داسې تعلق ساتل او هغوی د دې ملک باشندگان ګڼل او هغوی له هماغه حقوق ورکول چې کوم زموږ نور مسلمانانو ته میلاویږي. نو دا شیزونه دي په دې باندې ما چې تاسو سره خبر وکړم. اوس ستاسو بیا د اخر کې یو شکریه ادا کوم او خاص کر دا الف خان چې دا زموږ دا برخوردار دی او د کوم طریقې سره چې جدوجہد کوي او منډې وایي روزانه چې ګورم کله یو ځای کې کله بل ځای کې
او نور د خپل کور هغې نه خبر نه دی او دا ټول هغه کوي نو دا یو لوی جهاد دی چې هغه دی کم کوي او دا د هغې زه هغوی ته د هغوی ستاینه هم کوم مبارکبادي هم ورکوم تاسو ټول ته مبارکبادي درکوم چې تاسو دا یو داسې پروفیشن یو داسې شعبې سره تاسو خپل تعلق وساته چې هغې کې تاسو خپل هغه آمدن هم دی ستاسو د قوم هم خدمت کوئ د عوام هم خدمت کوئ د دې علاقې هم خدمت کوئ ډېره مننه ګوره جي دا د دویم هغه به زه مخکې جواب درکړم دې نه مخکې هم کو باجوه وو او کو د هغې نه مخکې مو هغوی هم د هغوی سره د بزنسمینانو سره ملاقاتونه کړو داسې نوی شی نه دی په دغه لحاظ سره دویمه خبره دا ده چې زمونږ خو بنیادي مقصد دا دی چې خلکو ته عوامو ته ریلیف ملو شي کو ډالر کم شي او کو چینی کم شي او کو د بجلی به هغې کې ریلیف ملو شي نو د هغې مونږ ویلکم کوو خو ما خپل هغې کې چې کومه خبره وکړه اصل حق کې حل دغه دی چې کوم یو څه اقدامات کیږي هغې پسې د پولیټیکل بیکینګ چې نی نو هغه شانتې د هغې اوس مونږ په دې خوشحاله وي چې یاره خلکو ته لږ ریلیف ملو شو خو پولیټیکل بیکینګ چې کوم سټرکچرل ریفارمز دي هغې چې اوس دا دوی جوړ کړی دی هغه فیسیلیټیشن هغې جوړ کړی دی چې د بار نه به دومره پیسې راځي اوس ګورو چې راځي نه راځي کو رام شي خو د هغې دپاره د عوامي داسې د پولیټیکل بیکینګ ډېر ضروري دی چې هغه وشي کومې پورې چې د مولانا صاحب خبره ده د عدم اعتماد خو مونږ هم د هغې باندې داسې په هغې کې نو اغوښتی چې عدم اعتماد زمونږ بنیادي چې کوم د پی ډي ایم هغه مقصد و دا خو دا و چې یاره دا الیکشن چې دی دا هغه شوی دی غلط شوی دی سلیکټډ هغه دی او مونږ په دې ملک کې دوباره الیکشن غواړو نو دا د عدم اعتماد هغه چې راغلی دا بنیادي مونږ په دې دا ذهن کې دا نو مخکې په هغې کې و پی ډي ایم چې کوم دا نکاتو په هغې کې و چې دا هم یو طریقه ده او دا پکې یو پارټۍ خصوصي طور باندې اچولو خو دا چې وشو کو فوري الیکشن اعلان کړی وی نو د هغې به شاید بیسک دا چې کوم مقصد چې و زموږ به هغه حل شوی نو د هر یو پارټۍ خپل یو موقف دی مولانا صاحب دا خپل موقف دی خو مونږ خو دا غوښته چې بهی الیکشن چې کوم هغه شوی زمونږ په نظر باندې هغه الیکشن صحیح نو او دوباره په ملک کې الیکشن پکار دی چې جنون صحیح مانو کې صحیح هغه چې دي نمایندګان د حکومت راشي دا خلکو راشي کومې پورې چې د مردم شماره خبره ده دا حقیقت دی ما په دې باندې زما بیان هم راغلی دی اسف نثار صاحب هم د هغې تذکره کړې ده او ما پې مختلف هغې باندې د موقف باندې د هغه کړی دی او دې موجوده نگران حکومت هم دا زموږ آل پارټیز کانفرنس شو په هغې کې ما دا خبره کړې وه چې بهی دې کې زموږ ته نقصان رارسېدی صوبې ته او د دې هغه وخت کې چې فاینانس منسټر و هغه ته ما ټلیفون کړی چې دې کې موږ ته نقصان دی کې به اوس موږ ته دا کم وسایل چې دي په هغې کې اوس څه 40 نواله 50 ارب روپۍ به موږ ته کمې میلاویږي د ډیویزبل پول نه او دا چې ډیویزبل پول زیاتېږي نو دا تعداد به هم زیاتېږي دا نقصان دی تیر مردم شماري هم مونږه خلاف وو اوس په دې وخت کې چونکې دا نوټیفای شوی ده بلکې مونږه خدا خیال و چې د دې چیف منسټر چې دی هغه دا خبره هلته اوچتوي خو هغه اوچته نه شوه خو اوس مونږه غواړو چې کم از کم دا مردم دا حلقه بندی خو دې ټیک شي که نه خو هغه شی زمونږ چې دی موقف هغه برقرار دی چې زمونږ هغه کم شو
او د دې باندې د دې به تپوس کېږي چې دا ولې